هغې نه پس چې کوم دی مخالفت شروع شو. ابی ابن خلف دا هغه بدبخت و چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به په ځمکه باندې په شګه باندې سملو او دومره سخت تکلیفونه به ورته ورکول. راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منا مخ ودرېدو، پیغور ورته ورکو، اے یتیمه زه چې مالدار چې کوم دی زیمه، مال او دولت ما سره دی، شهرت ما سره دی، او ته یو یتیم سړی ته راځې چې کوم دی د مکې مشري غواړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش دی، هېڅ څه ورته ونه ویل، ځکه چې الله رب العزت منع کړی چې تا ته څوک څه وایي ته به جواب نه ورکړې. هغې پسې عتبه بن ربیع راغی، هسې چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کېناست. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعوت ورکړو، عتبه وایي تاسو چې کوم دی زه په خپل ژوند کې چاته په دروغ لیدلی او ورته یې بالکل چې کوم دی تا په خپل ژوند کې دروغ نه دی ویلي. ورته یې اوس زما چې کوم دی یو خبره ومنه، الله ما ته نبوت را کړی دی، الله ما زه پیغمبر جوړ کړی یم، زه تا ته دعوت در کوم چې ته ایمان قبول کا، د الله تعالی عبادت وکړه. دا عتبه چې کوم دی پاڅېدو، په لاره کې ابی ابن خلف ورته راغی، ورته ویې عتبه ته خو چې کوم دی هغه پلانکي سړي سره ناست وې، ورته وایي زه خو هسې ناست وم، زه خو مسلمانۍ په اراده نه وم تللی. ابی ابن خلف ورته وایي چې ښه دا خبره به ابوبکر هم کوله، دا خبره به عمر هم کوله، دا خبره به عثمان هم کوله، چې موږ ورسره اصل کینو، اوس هغه د ټول ملګری دي، سبا به تم ملګری. نو بیا ورته وایي چې د نن نه پس به چې کوم دی ما سره تعلق نه ساتي، زما او ستا چې کوم دی مکمل ختم. هغه ورته وایي زما نه غلطي شوې ده، ما معاف کړه. عتبه ورته وایي، ابی ابن خلف ورته وایي چې معاف کوم دی، خو په یو شرط باندې، هغه شرط دا دی چې ته به زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ باندې به لاړې توکي. دا بدبخت راغی، دغه خبره ومنله، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ باندې لاړې وتوکلې. عزتمندو، نبی علیہ الصلوۃ دا دین چې راغلی دی موږ او تاسو ته رسېدلی دی، دا ډېر په سختو باندې راغلی دی، دا ډېر په ازمایښونو تکلیفونو باندې راغلی دی. عزتمندو د دې چې کوم دی قدر پکار دی. نن سبا عزتمندو علماء کرام دا د قوم چې کوم دی په حقیقت کې دا خیرخواهان دي، خو لیکن دا قوم چې کوم دی ناپوهه دي، بے عقل دي. بعضې چې کوم دی هغه د علماو قدر نه کوي، علماو پسې خبرې کوي. بهرحال عزتمندو داسې نه ده پکار. ډېر خلک داسې هم دي د علماو قدر کوي، احترام کوي، بعضې خلک پکې داسې بدبخته دي چې علماو پسې خبرې کوي. عزتمندو دا علماء کرام دا بس د قوم خیرخواهان دي. عزتمندو همدغه شان دی چې په دې هم کار ونه شو، په آخر کې چې کوم دی میټینګ یې وکړو، د مکې مشران کافران چې کوم دی کېناستل او مشوره وکړه چې یاره د بار نه خلک راځي او د ده چې کوم دی ملګري کېږي او د ده ملګري سوا کېږي، حتی چې داسې ورځ به راشي چې دی بیا په موږ باندې غالب شي، زموږ نه به دا ځای قبضه کړي، بیا به څه کوو. دا ټول مشران چې کوم دی په هغه ټایم کې یو پوهه سړی هوښیار و، هغه ته کېناسته چې موږ په جرګه راغلي یو، آیا ته موږ له څه مشوره راکړې؟ ورته وایي دا پلانګی سړی چې کوم دی دا زموږ چې کوم دی د پلار او د زوی په منځ کې دښمني راولي، همدغه شان دی د ښځې او د خاوند په منځ کې دښمني راولي. آیا د ده ملګري سوا کېږي؟ د سره موږ چې کوم دی کم یو داسې عمل وکړو چې یاره د ده دا ملګري ختم شي، آیا ده ته موږ لیونی ووایو؟ نو هغه پوهه هوښیار کس ورته وایي چې والله زه په ټول دنیا کې چې کوم دی ګوټ په ګوټ ګرځېدلی، خو د ده چې کومې خبرې دي دا د لیونو نه دي، دا د یو عاقل او د یو هوښیار کس چې کوم دی دا خبرې دي. او که ده ته موږ جادوګر ووایو، جادوګر هم نشي کېدی،
زه د دنیا په ګوټ کې ګرځېدلی جادوګران ټول ما ته معلوم دي، خو لیکن دی چې کم دا کلام وای دا په جادو کې نشته، په دې کې چې کم یو اثر دی دا په هیڅ یو جادو کې نشته. عزتمندو بیا ولا دا مشوره ورکړه چې جادوګر خو نه دی، بس دلته څوک راځي موږ به خلکو ته وایو چې دا جادوګر دی. په دې باندې چې کم دی رایه راغله، اتفاق پرې راغی چې خلک به راتله نو دوی به چې کم دی د کم مشران او کافران دوی به ورته چې خیال کوه ګورئ دلته یو کس هغه جادوګر دی هغه سره به بالکل نه کښېني چې 15 منټ هم کښېناست تا بدلوي ځان سره. عزتمندو ډېر خلک داسې مو چې رابله دوی به ورته خبره هم کړه چې د پلانکي کس سره مه کښېنه، خو چې به بعضې خلکو داسې مو چې نبي علیه الصلاة والسلام ته صرف وکتل مسلمانان شوي دي. بعضې خلک داسې نبي علیه الصلاة والسلام خبرې مې واورېدې د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق مې ولیده فوراً به مسلمانان شو. بعضې پکې داسې وو چې نبي علیه الصلاة والسلام اواز مې واورېدو تلاوت مې واورېدو فوراً به مسلمانان شو. خو بهرحال دا مشوره هم ناکامه شوه.